أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة هر يو أمة دپارا أجل من مدة مددا يعني سنیټه د هلاک دا. فإذا جاء پسکلا چی راشی أجلهم نیټه دا لا يستأخرون نرست کیگی دا نیټه دا ساعتا لک ساعت پا طرفت عین سرین دسترگو پرف سرا ولا يستقدمون نب مخکشی داغین پا طرفت عین سرا نرست کیگی او نمخکی کیگی کل چی دا نیټه ورسیگی. یا بنی آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام اما یأتینکم ما زائد دے یأتینکم کچری راشی تاسو تا پتا کی تاسو تا رسولن استاذ زمونگا منکم ستاسونا چی بشروی یقصون اے یقرون چی للی علیکم پتاسو باندی آیاتی آیاتون زمان فمن پسر غسوک اتقا چیزانی وساتلو دا کفر و دا شرکنا واصلح او صالح کړل عملونه خپل یعنی پاکي کړل دریانا. نو رب کریم فرمای فلا خوف پس هیڅ ربنی علیهم پدی باندې ولا هم يحزنون نبوی دی غم چې غم وکړي. والذین واکسان کذبوا چې تکذیب کړي دي یعنی دروغ کړي غنلې دي بیا آیاتنا آیاتونو زمون لرا واستكبروا من تکبروا چې تکبر کړي دي عنها یعنی عن الایمان د ایمان یعنی د ایمان راوړلونه دی کبر کوي. اولئک دا کسان چې دی الله او اصحاب النار ملګری د اور دي هم دی فيها پد اور کی خالدون همیشه به دائمون لا يموتون ولا يخرجون دائم به نه بمری او نه بخارجيږي د اور نه. فمن اظلم پسوک دې زیات ظالم یعنی دین لوی ظالم بل سوک نشتا ممن دا غچانا افترا چیزان نه جوړي الله په الله باندې کذبا دروغ لرا او کذب یا تکذیب کړي وي بیااته پایاتونو د بری تعالی یعنی بالقران په قران سره د قران تکذیب کړي یعنی دروغ غنلي. اولئک دا کسان چې دی الله وي ینالهم ابرسیگی دی لرا نصیبهم مانا برخی دی حظهم حسی دی من الكتاب دا کتاب یعنی دا لوح محفوظ ناغا چلی کلی شوی دی دا پارا عمر دی رزق دی نیٹا دا با ورطا ورسیگی حتی ترا وقت پوری دا جاتم کلچ راشی دی لرا رسولنا استازی زمونگا یتوفونهم چی وفات کئی با دی لرا ملک الموت یعنی یقبضون ارواحهما قبس کی دی لرا روحون ددی. قالو نویبا دا فرشتی دی کافر لرا اینما چرت دی ما هغا بوتان کنتم چوی تاسو تدعون مانا تعبدون چی عبادت بمو کولو تدعون چی بلل بم یعنی مانا تعبدون عبادت بم چی کولو اغا بوتان چرت دی چی تاسو عبادت کولو من دون اللہ بغیر دا اللہ نا. قالو نوی بوتا دغا مجرمان دا مشرکان ضلو رکشوی عنا مغنا وشهدو گواہی بوکری علی انفسهم پا نفسون اخپلو باندی انهم یقینا دی چی وکانو ہو دی کافرین کفر کون کی پا دنیا کی. قال اللہ لهم یوم القیامتی او بوی دیل رباری تعالی پورز دا قیامتا ادخلو فی النار داخل شید اور دا جہنم تا فی امم مانا مع امم سرد ڈلی قد پتاکید سرا خلط مانا مدد تیر شوی من قبلکم دستاسونا من الجن من کفار الجن دا کافرانو دا جناتونا والانسی او دا انسانانونا فی النار پور کی کلما هر کلا دخلت چی داخل کړش امت یو جماعت لعنت بویا اختها په خور خپلې باندې هغه چې په دین کې خور ده نه په نسب کې هغه چې مخکې داخل شوی په هغې باندې به لعنت ویا حتی تر هغه وخته پورې عزت دارکو کله چې اجتمعو سره راغونډ شي فيها پدی جهنم کی جميعا غنڈا. قالت نوی بأخراهم
آخر د دینا آخر الامم آخری امت جماعت لأولاهم منا فی حق اولاهم په حق د اولنی کی چې رؤسا د دې مشران ربنا یا رب زمونږ هؤلاء الذین دغه رؤسا چې دی هغه کسان دي دا مشران چې هغه کسان دي ضلونا چې دی گمراه کړي او موږ لرا د دین ستانه الها فآتهم پس ورک دی لرا عذابا عذاب ضعفا دو چند من النار دورنا قال الله ویب الله تبارک وتعالى دی لرا لكل ضعف د هر یو د پارا دو چند عذاب ده یا هر یو د پارا زیادت ده ولکن لا تعلمون لیکن تاسو چې نه پوهیږئ وقالت اویب اولاهما اول د دینه لاخراهم د پارا د رستنیو د دینه یعنی دا رؤسا د مشران چې دي کشرانو تبویا فما كان لكم پس نشته ده لكم تاسو لرا علینا پمون باندې من فضل سفزیلت لانکم کفرتم کما کفرنا زکه چې تاسو کفر کړي لکه څنګه چې مون کفر کړو فنحن وانتم في الكفر سواء وفي العذاب سواء پس مونږ چې او تاسو چې په کفر کې برابر یو او په عذاب کې هم برابر یو نو فیقول الله لهم په دغه ټیم کې به وې دی الله تبارک وتعالى فذوقوا پس وسکه العذاب عذاب لرا بما په سبب دا وسا کنتم چې وې تاسو تکسبونکم کسبونه مو کول ان کفر به مو کول ان الذين يقيننا کسان کذبوا چې تکذیب کړي دي به آیاتنا په آیاتونو زمونږ وعید دي واستكبروا او کبر کړي دي انها یعنی عن الايمان دراوړلو د ایمان نام لا تفتحوا نبشي کلاول لهم دیر پارا ابواب السماء دروازې د اسمان یعنی اعمال اوچتول د پارا برنبا د دې اعمال د مردار ټوټه په شانته او وشتلش زکه چې دروازه د اسمان مؤمنانو ته کولاویږي د دعا د پاره او نیک عملونه د دي ولا يدخلون الجنه او نبدن کیږي دی الجنه جنت رب کریم فرمای حتا تر وخت پورې یلج الجمل چې دنن شي اوخه في سم الخياط منف پسوری دستنک نو اوخ پسوری دستنک کله دنک دیشي نو دغه شانتی دی به هم جنت ته داخل نکړش یا بعض اهل لغتو د جمل معنا لوی رسې کړي چې هغه رسې چې کشته په تړلې کیږي خو اکثر مفسرین مراد تنه اوخ ده اکثر مفسرین وایي چې مراد د جمل نه دلته اوخ ده نو حتی ترا وقت پوری یلج الجمل چې دن شي الجمل اوخ فی سم الخیاط پسوری دستنک نو وکذالک هم دغرنګ نجزی جزا ورکومږه المجرمین مجرمانو ته لهم دی مجرمان لرا من جهنم د جهنم مهاد منا فراش فرشون دی من فوقهم د پاسه دی غواشن اغستن دی چې پټي بدیل را یعنی اور دی چې پټي بدیل داسې مثال دی وکذالک هم دغرنګ نجزی جزا ورکومږه ظالمین ظالمانو لرا والذین کسانا منو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي لا نکلف نه مکلف کومږه نفسا یو نفس لرا الا وسعها منا الا طاقتها پاندازه د طاقت ددم اولئک دغه کسان چې دي اصحاب الجنه ملګری د جنت دي هم دی فيها پد جنت کی خالدون همیشه وي دائم وي لا يموتون ولا يخرجون نبمری په جنت کې نه بخارجيږي د جهنم نام نو ونزعنا منا اي واخرجنا وباسو بمونګه ما هغه بغض او حسد او عداوت فی صدورهم چې دی په سینو د دې کې من غل د سبغض او د حسد نه دا سوق اولئک اصحاب الجنه چې د دې نه بوي دا
حسد او دا بغض او کینه دا بلری کو چې دنیا کې یو بل سره کوله متقی دی خو یو بل سره حسد کوي خامخا لګ نو اولئک اصحاب الجنه شو نو په حال کون د دې جنتیانو کې تجری چې روان بوي من تحتهم لاندې د دینه الانهار ولی کله چې خپل منازل ته ورسیږي دا جنتیان خپل بنگلو ته لاړ شي وقالو نو ويبدا جنتيان الحمد لله طول سنا او صفت چې د لله خاص الله لره ده الذي دا الله غزاد ته هدانا چې برابر کړي مونږه لهذا دیتا وما كنا نو مونږه لنهتدي د پر چې برابر شوه یعنی چې پیجندل مو دغه لاره مونږ نو دغه سي لولا ان هدانا الله کچره هدایت نوې کړي الله تبارک وتعالى دی لارې ته مونږه دالانه لارنه پیجنده بس الله مونږ ته برابر کړه لاره لقد خمخ پتا کې سرجات راغلی رسول ربنا رسول در رب زمونږه بالحق په حق سره ونودو आवाज بوکړې شیدی لرم ان تلکم الجنه انه تلکم الجنه یقینا شاندار دا جنت چې ورستموها میراث کې درکړې شوی تاسو ته دغه جنت بما په سبب دا وسه کنتم چې تاسو تعملون عمل مکولو نیک عملونو په بدله کې دغه جنت تاسو ته په میراث کې درکړې شو